بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا تاسو سرور حسین احمد تاسو په خدمت کې حاضر دی او تاسو ته سلامونه وای. امید دی چې روغ جوړ به او خوشاله به. نن موږ یو په یونیورسيټي روډ باندې پېښور کې په خیبر فوم کې یو. تاسو ته معلومات درکو. تاسو د ما په بیک سایډ کې فومونه ښکاري. تاسو ته موږ نن زیاتره معلومات درکو چې فوم د کم ځای نه راځي او فوم څنګه ملاویږي او دوی سره د کم کوالټي والا فومونه ملاویږي. نو راځي چې دوی اونر سره ملاو شو، مالک سره، او تاسو سره دوی یو شارټ کټ انټرویو درکو او تاسو سره د دکان باره کې مزید معلومات درکو. ښه ملګرو مینوالو، موږ راغلی یو خیبر فوم ته. نو موږ هغې سره راغلي یو، ناست یو سره، او تاسو ته مطلب دا چې موږ د هغې د دکان باره کې معلومات درکو چې په یونیورسيټي روډ باندې د دوی دکان دی، د دوی څونه وخت شو او دوی کې دوی سره څه ملاویږي. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي سر جي؟ طبیعت مو ښه دی؟ خیریت دی؟ د ټول نه مخکې خو تاسو زموږ مینوالو ته خپل خوږ نوم وښایئ جي. زین العابدین. د دې دکان څونه وخت شو په دې یونیورسيټي روډ باندې؟ زمونږ ته دې دکان چې کم دی 28 سالو شو. تاسو دکان 28 سالو شو. ښه جي. تاسو د فومونه چې کم دي دې کې کم یو فوم ښه وي؟ زموږ مینوال ته لږ ووایئ تاسو چې دې فومونه خو ته ټول ښه دي، خو ته هر برانډ خپل نوم دی. ښه جي. ښه دا مونږ سره یو کې فوم دی او ته 5 سټار کمپنی ده. د 5 سټار کمپنی ده او دا کوم ځای نه راځي جي؟ دا آزاد کشمیر نه راځي. تاسو سره دلته پېښور کې بل ډسټریبیوشن څوک شته؟ جی بدلته یو بل هم شته او یو مونږ یونیورسيټي روډ باندې یو، هغې په اشرف روډ باندې دی. ستاسو پرایس چې کوم دی هغه سیم دی؟ زمونږ پرایس به ټول سیم دی، ټول کې پی کې سیم دی. ټول کې پی کې دی پرایس سیم دی. زموږ مینوال ته څه مشوره ورکوي چې زیاتر سپرینګ والا فوم یوز کوي که نه د عام فوم چې کوم دی هغه یوز کوي؟ ته فوم لایف زیات تیرولو لپاره فوم پکار دی او سپرینګ نارمل استعمالیږي. دې کې بیا موږ سره ارتوپیډیک راځي، تملا تړ لپاره راځي. پکې ملګرو دا ویډیو تاسو لپاره ډېره اهم ده. مطلب دوی چې څنګه دا خبره وکړه چې یو سره ارتوپیډیک فوم راځي د چا چې په ملا باندې درد وي نو هغه فوم استعمالیدی شي. خو دوی چې کوم زین العابدین به موږ ته ویلې چې څوک زیات لایف والا فوم غواړي نو هغه فوم استعمالوي، او چې نه مطلب دا چې څوک خوندونه ته اخلي نو هغه تاسو مطلب دا چې دا سپرینګ والا فوم استعمالول شي. په دې کې تاسو موږ ته راویلی شي چې په دې کې څو انچ فوم راځي؟ دې کې 4 انچ راځي، 5 راځي، 6 راځي، 8 راځي، 10 پورې راځي. دې کینګ سایز بیډ دی. نو په دې کې زه کوم 100 انچ فوم استعمالولی شم؟ هغې کې چې 6 انچ استعمالولی شي او 8 انچ استعمالولی شي. پکې 6 انچ استعمالولی شي او 8 انچ استعمالولی شي. او دا بعضې فومونه خو جي ډېر ډبل وي که نه، نو مطلب دا چې 10 انچ فوم پکې موږ استعمالولی شو. 10 انچ هم پکې استعمالولی شي، خو نارمل زمونږ دا 8 او 6 راځي. 8 او 6 ښه دي جي. ښه جي. ښه جي. زین العابدین بھائی، تاسو مطلب دا چې ما ته ویل چې یو ارتوپیډیک فوم دی که نه، تاسو زموږ مینوالو ته لږ ووایئ چې د ارتوپیډیک فوم او د نارمل د عام فوم په مطلب دا چې دوی کې څه ډفرنس دی؟ آیا دوی په قیمت کې هم څه فرق دی او که نه مطلب دې فوم کې مطلب نرم او سخت؟ دا څه لږ زموږ مینوالو ته ووایئ جي. اول خو دا چې د عام فوم چې کم وي دا نارمل استعمالیږي. ښه جي. دې کې او بله ته دې پرایس د ارتوپیډیک په نسبت باندې لو دی. ارتوپیډیک استعمالیږي ته بیک بون لپاره، تملا درد لپاره استعمالیږي، تملا تیر لپاره. ښه جي. بیا بله خبره دا ده چې د نارمل فوم او د ارتو فوم په منځ کې 25% ریټ کې به فرق دی. د ارتوپیډیک فوم لږ شانتې ګران دی. ارتوپیډیک فوم تاسو وایئ چې 25% د نورو فومونو نه ګران راځي، او د دې خاص وجه دا د مینوالو چې دا د ملا په درد کې ډېر اهم رول ادا کوي. که چا ملا باندې درد وي، چا ملا اپریشن کړی وي، تاسو له بیا سجیسټ کوي چې تاسو ارتو فوم استعمالوي جي. همداسې لکه نه. ښه جي. د دې نه علاوه تاسو سره په دې دکان کې نور څه ملاویږي؟ مونږ سره دې کې صوفا کم بیډ دی، چیر بیډ دی، بالښتونه دي مونږ سره، او مونږ سره دې نه علاوه وال پیپر دی، د فوم ګګدې دي مونږ سره، شیټونه دي د فوم کې دننه چې کوم صوفا کې دننه استعمالیږي. ښه جي. تاسو موږ ته صوفا کم بیډ لیک خولی شئ چې دې نه صوفا څنګه جوړیږي، بیډ څنګه جوړیږي؟ دا مونږ تاسو ته وښایو جي. خرازی مینوالو، تاسو په علم کې یو بل اضافه کوم چې تاسو کله صوفا کم بیډ والے نو اکثر خلک یې کورونو ته یوسي او په هغې باندې نه پوهېږي، نو مطلب دا چې د هغې نه بیا خراب شي. نو موږ سره د دې چې کوم ملګري دی دا کوم چې دوی دلته دوی سره په سیلزمین دی په دکان کې ورسره کار کوي، نو به تاسو ته ښه طریقې سره یو صوفا د هغې نه بیډ څنګه جوړېږي هغه واپس بیا صوفې ته څنګه راځي راځي چې موږ تاسو ته وښیو جي. دې کې تاسو بلاول څه کوئ جي؟ تاسو ښه جي. دا کم بیلټ دي؟ تاسو پلیز تاسو کې د لږ یو بیلټ دغه دی، تاسو به دواړه بیلټ نیسئ. ښه جي. ښه جي. دواړه بیلټ تاسو ونیولو او په هغې باندې خپه کېښودله جي. جي. بیا به څه کوئ تاسو؟ ښه جي. صوفا هم تاسو راښکله جي. ښه جي. دا سایډ ښه جي. د دې نه اوس بیډ جوړ شلو.
نو زمونږ مینوال تاسو کتلی شئ چې دا صوفه وه مخکې او د دې نه اوس بیډ جوړ شو. اورګه دا موږ ته خپل مینوال توښیو. زه داسې ګیر چاپېره دې نه توشم. تاسو دا کتلی شئ چې دا مخکې صوفه وه جي، دا مخکې صوفه وه او اوس تاسو دا کتلی شئ چې دا د دې نه بیډ جوړ شلو. نو دې کې خپل سټور هم شته. ښه جي دا وګورئ. ښه جي دا د دې سټور دی که تاسو سره مطلب اضافي څه داسې بالښت وي، کوشن وي یا مطلب د کټ څادر وي او تاسو هغه په دې کې مطلب دا چې ایږدلی شي د دې لاندې چې کوم دی تاسو دا دلته مطلب دا یوز کولی شئ. دا ځای تاسو سره مطلب دا یو قسم له سټور هم دی جي. ښه جي دوسته تاسو موږ ته څه ووایه چې دې نه به څه واپس موږ صوفه څنګه جوړوو؟ دا لږ زموږ مینه وال ته وښیه. ښه جي بیک سایډ مو ونیولو. ښه جي ښه بس سمپل دا خبره چې تاسو بیک سایډ ونیسئ او روچت بیک یې او دې نه واپس صوفه جوړه شوله. ښه مینهوالو دلته مطلب دا چې یو څو رنګونه نور هم پراته دي، هغې صوفه کم بیډ راوړي دي او زما ډېر خوښ شو. تاسو ته یې موږ ښایو چې دا صوفه کم بیډ تاسو وګورئ، دا بالکل ګولډن کلر کې دی او مطلب دا چې شنیل والا کپړه هم ده، نو ډېر مزدار ښکاري ماشاءالله. تاسو ځان له په خیبر فوم کې داسې ښکلې صوفه کم بیډ اډر کولی شئ او په دې باندې راغوښتلی شئ په ډېر ارزان قیمت باندې. یعنی مطلب تاسو سوچ هم نشئ کولی چې دا دونه ارزان دلته نن سبا وخت کې تاسو صوفه کم بیډ ملاویږي. دا تیار ګدی راځي دلته، فوم راځي او دوی بیا کپړه چړاوهي. دا ګدی ده، دا سیټ دی یعنی او دې سره بیک سایډ کوم یو دی جي. ښه جي تاسو ملګرو کتلی شئ چې دا د دې سیټ دی او دا د دې بیک سایډ دی. دا اکثر د لرګي والا چې کومه صوفه وي که نه هغه فریم جوړېږي، نو په هغې کې بیا مطلب دا چې خلک واچي یو سیټ دی یو بیک دی او داسې پکې کښېنئ او ښکلې ارام ریلیکس یې پکې. تاسو سره مطلب دا چې دا کمې کپړې مو لیدلې که نه، نو ماشاءالله دا خو ډېر ښکلې پرنټونه دي او ډېر ښکلې کپړې دي. تاسو موږ ته دا ووایه چې دا ټول تاسو سره پاکستاني کپړې دي که نه دي کې بهرنۍ کپړې هم شته؟ دې کې ما موږ سره چې کوم دی ته فیصل آباد هم دي، ته کراچۍ هم دي او ته چینا والا هم دي. ټول نه د ښه کپړه د کوم ځای والا ده؟ پاکستاني ده، بهرنۍ ده که نه چینا والا ده؟ هغه پاکستاني ده دلته چې کومه ده. ښه جي مینهوالو تاسو دا خبره وره چې موږ سره اکثر د خپل ملک د کپړو د یو شي قدر هم نی، خو په ټول کې بیسټ کپړه چې دوی کوم کې یادوي که نه سجیست کوي نو هغه پاکستاني کپړه ده. ځکه چې موږ اکثر ګرځو یاره وي موږ ارزانه کپړه غواړو، چینه والا کپړه غواړو، دا دی او هغه دي، خو د خپل ملک معیشت له ترقي ورکړې او د خپل ملک کپړې استعمالوي نو په دې کې زموږ د ټولو بهتري ده جي. ښه جي د دې کپړو چې کوم دي که نه د پاکستاني کپړې اکثر بر لږ کم وي او د چینا کپړې زیات وي. د دې موږ ته لږ تفصیل بیان کړي چې دا اصل کې ته پاکستاني کپړې لایف زیات وي، ته چینا کپړو لایف دومره نه وي. ښه جي د هغې څه خاص وجه؟ نو چینا ډسپوزیبل شی استعمالیږي. ښه جي او پاکستاني چې کوم دی هغه لایف ټایم والا شی وي. ملګرو تاسو ته هر یوه خبره ښه واضح ښکاري چې د پاکستاني کپړې لایف یعنې د هغې ژوند ډېر زیات وي. د دې نه علاوه تاسو سره څه ملاویږي جي؟ موږ سره دلته جي رولر برینډز دي، ښه جي ورټیکل بلینډ دي، ښه جي او وال پیپر دي را سره جي. ښه جي ښه مینهوالو تاسو موږ د وال پیپر باره کې پوره معلومات درکوو چې وال پیپر راځي د کوم ځای نه او د دې د لګولو د فکسنګ یعنې مطلب طریقې کار څه دی. هسې خو موږ په دیوالونو باندې بعضې دفترونو کې بعضې کورونو کې ګورو په بنګلو کې، خو نن تاسو ته موږ هغه پریکټیکل هغه طریقې ښایو، هغه راز ښایو چې دې راز څه دی، دا لګي څنګه، مطلب دا چې دا موږ په خپله لګولی شو که نه شو لګولی. ښه زین العابدین بھئ که موږ په خپله بازار کې ځان له رول واخلو نو آیا دا موږ په خپله لګولی شو یا زموږ مینهوال ته په خپله لګولی شي؟ نه دا دوی به نه شي لګولی، د دې خپل کاریګر وي. د دې خپل کاریګر وي. نو د دې څه خاص وجه؟ د دې دا وي چې د دې چې هموار ځای باندې دی راولي، اول ته دې دیوال باندې په فیلینګ کېږي. ښه د دې دا مطلب دی د وینا چې دا په هموار دیوال باندې څومره ښه لګي د دې رزلټ بیا ډېر ښه وي جي. ښه جي تاسو موږ ته په دې کې لږ کلرز وښایئ جي او په دې کې موږ ته ډیزاینونه وښایئ. ښه جي تاسو دا کتلی شئ چې دې کې دا کلرونه دي او په دې کې دا ډیزاینونه دي. دې کې دا ورټیکل لاین هم شته، تاسو دا کتلی شئ جي او په دې کې دا مطلب دا چې پرنټډ هم پکې شته. تاسو دا کتلی شئ ډېر ښکلی کلر دی، لایټ اورنج کلر دی او ګولډن کلر دی جي. ډېر زبردست کلرونه دي ماشاءالله، زبردست ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست کلرونه دي. ملګرو که تاسو یو رول چېرته اخلی او تاسو سره تقریبا 50 سکویر فټ ځای وي نو هغه 2500 روپو نه سټارټ کېږي تر څه پورې جي؟ 4500 روپو کې. د 2500 روپو نه واخله تر 4500 روپو پورې تاسو یو رول ملاویدی شي او تاسو له دا مطلب دا چې 50 فټ ځای کور کوي. سره ته انسټالیشن دی دا مطلب دا سره د انسټالیشن دی، په دې کې هغه فټینګ او زمونږ مطلب دا چې دوی کوم کس راځي به ته لګوي نو هغه په دې کې شامل دی جي. زین العابدین بھئ که چېرې زموږ دا ویډیو مطلب دا چې وایرل شي او خلک یې ګوري او تاسو سره بیا رابطه کوي، تاسو مهرباني وکړئ خپل کنټیکټ نمبر او دا ایډرس ته زموږ مینهوال ته لږ ووایئ. تاسو
دا زمونږ ځای چې کوم دی یونیورسټي روډ تاکال پایان پېښور کې دی او مونږ سره جوخ چې کوم دی نادره افس دی 0393 57 735 0300 935 نو ملګرو دا ودرن ویډیو چې تاسو سره موږ شیر کړه امید لرم تاسو به خوښ وي نو تر بل ویډیو پورې حسین احمد تاسو نه اجازه غواړي په لوی الله مسپارم موږ په خپل دواګانو کې یاد ساتئ د خپل ځان ډیر خیال ساتئ الله مو خوشاله او بس ساته السلام علیکم د الله په امان